علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وی امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده نن صوابۍ کې د روژه په خوله باندې پلار او زوی د جایداد په تنازعه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول چا قتل کړل آخر په کومه طریقه یې قتل کړل ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي صوابۍ کې د ظلم انتها شوې ده نن روژه په خوله باندې پلار او زلمی زوی د جایداد په تنازعه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول دوستانو بل چانو بل کې خپل تربورانو قتل کړل تربورانو په دې وجه باندې قتل کړل چې د دوی یو کنال ځمکه وه هغه کنال ځمکه کې ترېنه تربورانو حصه غوښتله خو تر دوی ورته وویلې چې دا مونږ ښه په حق حلال حصه باندې ګټلې ده دا د مونږ ښه په حق حلالو پیسو باندې دا ځمکه مونږ اخیستې ده دا مونږ دې ښار ته ورسوله چې مونږ خپل بچو د دې لپاره څه تیاری شروع کړو چې مونږ پکې دې لپاره څه د خپلو بچو لپاره پکې څه پلاټونه ساز کړو چې زمونږ بچي دغه د ښه خوشحالۍ سره ژوند کوي خو دوستانو هغه تربورانو د ځان ظالمان ساز کړل په دوی باندې حمله وکړه او هغه حمله کې پلار او زوی ډېر زیات په بد حال باندې قتل شول دوستانو دوه زامن اوس هم په هسپتال کې په بد حال باندې پراته دي خو صوابۍ پولیس اوس هم چپ ناستې دي صوابۍ پولیس په کله راپاسي صوابۍ پولیس په دې باندې کله انویسټیګیشن شروع کوي کله به هغه ظالمان ګرفتاري کوم ظالمانو چې د دوی په کور باندې حمله وکړه الله دې دوی وبخي دا کوم کسان چې مړه شوي دي الله دې د دوی مغفرت نصیب کړي او کوم کسان چې دوی پسې خفه دي الله دې هغوی ته د زړه صبر ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام